بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 34 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فانظر إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل أزمرت الفاعل في الفعل الثاني كما تقول في المتوافقين ضربني وأكرمني زيد وضربني وأكرمان الزيدان وضربني وأكرموني الزيدون وفي المتخالفين ضربت وأكرمني زيدا وضربت وأكرمان الزيدين وضربت وأكرمون الزيدين. دین مخکې د بصری والا نحویانو مذهب هغه مونږه په تفصیل او وضاحت سره او په مثالونو سره د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره بیان کړی دی. او بیا مونږه د درس په آخر کې دا خبره ذکر کړې وه چې د بصری والا نحویانو د مذهب درې حصې دي. لومبۍ حصه دا ده کچری لومبي فعل د فاعل تقاضا کوله نو مونږ به په لومبي فعل کې د فاعل ضمیر راوړو او دغه ضمیر به په افراد، تثنیه او جمع کې د اسم ظاهر موافق او مطابق وي. د دویمې حصې خلاصه دا وه کچری لومبي فعل د مفعول تقاضا کوله او دواړه فعلونه د افعال قلوبنا نو، نو په دې صورت کې د لومبي فعل مفعول دا به مونږه حذف منو. د درېمې حصې خلاصه دا ده کچری لومبي فعل د مفعول تقاضا کوله او دواړه فعلونه د افعال قلوبنا وو، نو په دې صورت کې د لومبي فعل مفعول ذکر کول دا ضروری دی. څنګه چې د بصریینو د مذهب درې حصې وي، همدغه شانتې د کوفي والا کم نحویان دي د هغې د مذهبو درې حصې دي. د لومبۍ حصې خلاصه دا ده کچری مونږه لومبي فعل عمل ورکو لکه څنګه چې د کوفي والا نحویانو مذهب دی، نو کچری دویم فعل د فاعل تقاضا کوله نو مونږ به په دې کې د فاعل ضمیر راوړو او دغه ضمیر به په افراد، تثنیه او جمع کې د اسم ظاهر مطابق او موافق وي. نو د بصری او د کوفي والا نحویانو د مذهب په منځ کې فرق صرف دا شو په دې لومبۍ حصه کې چې هغوی په لومبي فعل کې د فاعل ضمیر راوړي او عمل دویم فعل له ورکوي، او دوی عمل لومبي فعل له ورکوي او د فاعل ضمیر هغه په دویم فعل کې راوړي. نور د دواړو مذهب په دې اعتبار سره یو شانتی دی چې هغوی هم د فاعل ضمیر راوړي او دوی هم د فاعل ضمیر راوړي. نو مصنف فرمایي: وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ کچریتا لومبي فعل عمل ورکو علی مذهب الکوفیین د کوفیینو د مذهب مطابق، نو فانظر ان كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل، نو کچری
دویم فعل د فاعل تقاضا کوله نو ازمرت الفاعل فی الفعل الثانی نو په دویم فعل کې به ته د فاعل ضمیر به راوړې فاعل به مونږه نه ذکر کوو د هغې وجه دا ده که چېرې مونږه فاعل ذکر کوو نو بیا د فاعل تکرار لازمیږي او دویمه خرابي پکې دا پیدا کیږي چې دا وهم پیدا کیږي کیدای شي چې د لومبي فعل فاعل د ځان لکس دی او د دویم فعل فاعل د ځان لکس دی او دغه شانتي د فاعل حذف کول هم ناجایز دي ځکه چې فاعل د عمده فی الکلام دی او د عمده حذف کول د جایز نه دی لہذا مونږ به په دې دویم فعل کې د فاعل ضمیر راوړو او هغه به په افراد تثنیه جمع کې د اسم ظاهر مطابق او موافق وي نو فانظر ان كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل کچری دویم فعل د فاعل تقاضا کوله نو ازمرت الفاعل في الفعل الثاني نو په دویم فعل کې به د فاعل ضمیر راوړي کما تقول في المتوافقين نو تبا په متوافقینو کې وي دلته د متوافقینو نه مراد د تنازعي لومبی صورت دی چې دواړه فعلونه د فاعل تقاضا کوي نو موږ به اسم ظاهر د لومبي فعل معمول جوړ کو ځکه چې دا د کوفي والا مذهب موږ بیانو او په دې دویم فعل کې به موږ د فاعل ضمیر راوړو نو مصنف یو مثال د واحد بیانوي بل د تثنیه بیانوي او بل د جمع بیانوي ضربني و اکرمني زید نو ضربا او اکرمه تدوی تنازعه ده په زید کې ځکه چې دواړو ته مفعول ملاو دی دا یا ضمیر د دواړو لپاره مفعول دی نو د دواړو تنازعه ده په زید باندې ضربه دا اراده کوي چې دا زید دی زما فاعل شي او اکرمه دا اراده کوي چې زید دی زما فاعل شي نو مونږ د کوفیینو د مذهب مطابق دا زید دا د ضربه لپاره فاعل جوړ کو او په اکرمه کې تدغي زید کم ضمیر دی نو هغه راوړ او دغه ضمیر زید طرف ته راځي دی نو په اکرمه کې هو ضمیر مستتر دا فاعل له او دغه ضمیر زید طرف ته راځي دی البته دلته یو اعتراض کیږي او هغه اعتراض دا دی چې دلته خو ازمار قبل الذکر راغی د مرجی د ذکر کولو نه مخکې ضمیر راغی ځکه چې په اکرمه کې دا کم هو ضمیر دی نو دا مخکې دی او زید چې تدې مرجع ده نو دا وروستو ده نو تدې جواب آسان جواب دا دی چې دلته اگر چې ازمار قبل الذکر دی لیکن دا صرف لفظاً دی ظاهراً دی په حقیقت کې او د مرتبه په اعتبار سره دلته ازمار قبل الذکر دا نه دی ځکه چې دا زید دا د لومبي فعل معمول دی نو دا په حقیقت کې ته د دویم فعل نه مقدم دی نو دی وجنه دلته اعتراض نه کیږي ازمار قبل ذکر دا صرف لفظاً دی معنن رتبتن او حقیقتن دا نه دی د تثنیه مثال له وضربني واکرماني الزیدانی نو دلته د دوړو تنازعه ده په الزیدان کې نو مونږه الزیدان د لومبي فعل یعنی د ضربه لپاره فاعل جوړ کو او په دا کم دویم فعل دی نو مونږه په دې کې د اسم ظاهر ضمیر راول د فاعل ضمیر او هغه د الف ضمیر په اکرمه کې د جمع مثال له وضربني واکرموني الزیدون د دوی تنازعه ده په الزیدون کې الزیدون د مونږه فاعل جوړ کو دو ضربه لپاره او په دې دویم فعل کې یعنی اکرمه کې مونږه د فاعل ضمیر راول وو او دغه ضمیر راځي دی زید طرف ته وفي المتخالفين او تبه په متخالفینو کې وی دلته د متخالفینو نه مراد د تنازعي سلورم صورت دی او د تنازعي سلورم صورت دا دی چې لومبی فعل هغه دا تقاضا کوي چې د اسم ظاهر زما مفعول جوړ شي او دا دویم فعل دا تقاضا کوي چې د اسم ظاهر دا زموږه فاعل جوړ شي نو موږ به د کوفیینو د مذهب مطابق د اسم ظاهر د لومبي فعل مفعول جوړو او په دویم فعل کې به موږ د فاعل ضمیر راوړو نو د واحد مثال له ضربتو واکرمني زیدن د دوړو تنازعه ده په زید کې نو موږ د زید د ضربتو د لپاره مفعول جوړ کو او په د دویم کم فعل اکرمني په دې کې موږ د فاعل ضمیر راوړ هو چې هغه د زید طرف ته راځي دی د تثنیه مثال له وضربتو واکرماني الزیدین
نو دلته د دوی تنازعه ده په الزیدین کې. نو دا مونږه مفعول جوړ کو د ضربتو دپاره، او دا کم دویم فعل دی د اکرما، نو په دې کې مونږه د فاعل ضمیر راوړ. د جمع مثال دی وضربتو واکرموني الزیدین، نو الزیدین دا معمول دی د ضربتو، او په دویم فعل کې مونږه د فاعل ضمیر راوړ. نو د لومبۍ حصې خلاصه او حاصل دا شو چې د کوفی والا د مذهب مطابق مونږ لومبي فعل له عمل ورکو. نو اوس دویم فعل کچری د فاعل تقاضا کوله، نو مونږ به په دې کې د فاعل ضمیر راوړو، او دغه ضمیر به په افراد، تثنیه او جمع کې د اسم ظاهر مطابق وي. په دې باندې صرف دا اعتراض کیږي چې دلته ازمار قبل الذکر راځي. نو مونږه د هغې جواب دا ورکو چې ازمار قبل الذکر دا صرف لفظا راځي، حقیقتا او رتبتا دلته ازمار قبل الذکر نه دی، ځکه چې دا کم اسم ظاهر دی نو دا په حقیقت کې د دویم فعل نه مقدم دی. نو دی وجینا ازمار قبل الذکر دا نه لازمیږي. او بل دا ده چې دلته مونږه د دویم کم فعل لی، نو دی کې حذف هم نشو کولی ځکه چې فاعل د عمده فی الکلام دی، او نه دلته مونږه د فاعل تکرار کولی شو ځکه چې تکرار کول دا غیر مناسب دی، او دغه شانتې په دې کې شبهه هم پیدا کیږي. بیا مصنف فرمایي وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب جاز فيه الوجهان، حذف المفعول والإزمار، والثاني هو المختار ليكون الملفوظ مطابقا للمراد. أما الحذف فكما تقول في المتوافقين ضربت وأكرمت زيدا، وضربت وأكرمت الزيدين، وضربت وأكرمت الزيدين. وفي المتخالفين ضربني وأكرمت زيد، وضربني وأكرمت الزيدان، وضربني وأكرمت الزيدون. فدی عبارت کې صاحب کتاب د کوفیینو د مذهب دویمه حصه بیانوي، او د هغې خلاصه دا ده کچرې مونږه د کوفیینو د مذهب مطابق لومبي فعل له عمل ورکو، یعنی دا اسم ظاهر دا مونږه د لومبي فعل معمول جوړ کو، او بیا د دویم فعل د مفعول تقاضا کوله، او دواړه فعلونه د افعال قلوب نه نو. نو په دې صورت کې بیا د کوفیینو په نسبت باندې دو وجه جایز دي. یو وجه دا ده چې مونږه ته د دویم فعل مفعول د حذف کو، ځکه چې مفعول دا فضله فی الکلام ده، په کلام کې یو زائد سیز دی، کلام د مفعول نه بغیر تام کیږي، نو د فضله حذف کول دا جایز دی. او دغه شانتي ضمیر راوړل دا هم جایز دی چې په دې دویم فعل کې مونږه د مفعول ضمیر راوړو، ځکه چې دلته اگر چې ازمار قبل ذکر راځي، لیکن دا ازمار قبل ذکر دا صرف لفظا دی، حقیقتا او رتبتا دا نه دی. البته د مفعول ذکر کول دا ټیک نه دی، ځکه چې یو خو په هغې کې تکرار لازمیږي، او بل په هغې کې شبهه پیدا کیږي، کیدای شي چې دا یو بل مفعول دی. نو مصنف فرمایي چې په دې کې دو وجې جایز دي چې د دویم فعل مفعول دا مونږه حذف کو، او دویم صورت دا دی چې مونږه د مفعول په دې دویم فعل کې د مفعول ضمیر راوړو چې هغه په افراد، تثنیه، جمع کې د اسم ظاهر د هغې موافق وي. خو بیا فرمایي والثاني هو المختار، چې دا ضمیر راوړل دا غوره دي او بهتر دي او اولا دي په نسبت ته دي چې مونږه د مفعول د حذف ومنو، او د هغې لپاره بیا دلیل هم بیان کړی دی لیکون الملفوظ مطابقا للمراد. انشاءالله ته دې به مونږه وضاحت کوو. نو کومه دویمه حصه مونږه بیان کړه، نو په دې کې د بصري او د کوفي والا د نحویانو په منځ کې فرق دا شو چې هغوی هم کله چې فعل د مفعول تقاضا کوي، نو او دواړه فعلونه د افعال قلوبو نه نه
نو د بصري والا نحویان هم ته دې قایله و چې موږ به مفعول حذف کو، خو د کوفي والا نحویان د حذف سره سره د اضمار قایله دي، او بل د ضمیر راوړل د کوفي والا نحویانو په نسبت باندې د اولا او غوره دي په نسبت د حذف کولو. نو هم دغه تفصیل دا مصنف رحمه الله کړی دی. نو فرمایي وان كان الفعل الثاني يقتضي المفعول، کچری دویم فعل د مفعول تقاضا کوله او مونږه عمل لومبي فعل لورکو د کوفي والا د نحویانو د مذهب مطابق. ولم يكن الفعلان من افعال القلوب، او دا دواړه فعلونه د افعال قلوبنا نو، نو جاز فيه الوجهان، نو بیا دو وجه جایز دی چې د دویم فعل کې بیا دو وجه جایز دی. نمبر 1 حذف المفعول، چې مونږه تدې مفعول د حذف کو، او دویمه وجه څه جایز ده والازمار، چې په دې دویم فعل کې مونږه د مفعول ضمیر راوړو. خو مصنف فرمایي والثاني هو المختار، چې د کوفي والا د نحویانو په نسبت باندې د ضمیر راوړل د حذف کولو نه اولا او غور، اگر چې جایز دواړه دي لیکن خبره په اولا او غیر اولا کې ده. نو اولا دا دی چې مونږه ضمیر راوړو. دلیل یې څه دی؟ ليكون الملفوظ مطابقا للمراد، دې دپاره چې کم ملفوظ دی، دا کم الفاظ دي چې دا د متکلم د مقصود داغي مطابق وي. ځکه چې دلته مقصود دا دی چې دواړه فعلونه په اسم ظاهر کې تنازع کوي، دواړه فعلونه دغه اسم ظاهر خپل معمول جوړي. نو چې کله مونږه د کوفي والا د نحویانو د مذهب مطابق د اسم ظاهر د لومبي فعل معمول جوړ کو، او مونږه په دې دویم فعل کې د مفعول ضمیر راوړو، نو دغه ضمیر دا به راجع وي دغه اسم ظاهر طرف ته. نو تدینه به دا خبره معلومیږي چې د دواړو فعلونو تنازعه د په دغه اسم ظاهر کې ده، ځکه چې دغه طرف ته دا ضمیر راجع دی. نو که بالفرض مونږ ضمیر نه راوړو او مفعول حذف منو، نو بیا په دې کې دا وهم پیدا کیږي چې کېدای شي په دغه کې تنازع نشته دی، بلکې د دویم فعل کوم مفعول دی هغه زید هم کېدای شي، عمر هم کېدای شي، بکر هم کېدای شي. نو دا وهم بیا پیدا کیږي چې کېدای شي په د اسم ظاهر کې تنازع نشته دی. او که چېرې مونږه ضمیر راوړ، نو چونکې دا ضمیر دا به دغه اسم ظاهر طرف ته راجع وي، نو تدینه به دا خبره معلومیږي چې د دواړو تنازعه دا شته دی. نو دغه د مقصود مطابق ده، ځکه چې د متکلم مقصود هم دغه دی چې هغه دغه تنازعه دا ظاهري او ښکاره کوي. دویمه وجه دا ده ليكون الملفوظ مطابقا للمراد، ته دې دویم مطلب دا دی چې د لومبي د دویم کم فعل دی په حقیقت کې ته دې دپاره مفعول شته دی. نو چې په حقیقت کې مفعول شته دی، نو پکار دا دی چې مونږه دغه مفعول دا ظاهر کو. نو که مونږ یې حذف کو، نو بیا یو څیز په حقیقت کې موجود دی او مونږه د هغې حذف کو، نو دا غیر مناسب دی. نو چې مفعول شته دی، نو پکار دا دی چې مونږه دغه مفعول دا د ضمیر په شکل کې ذکر کو. نو دې وجې نه د حذف په نسبت باندې ضمیر راوړل د اولا او غوره دي. نو مصنف فرمایي والثاني هو المختار، د ضمیر راوړل دا غوره دي او بهتر دي. ليكون الملفوظ مطابقا للمراد، دې وجې نه چې به کوم څیز باندې مونږه تلفظ کو چې هغه د مقصود او د معنی او د متکلم د مقصود مطابق راشي. اوس مصنف د حذف مثالونه هم ذکر کوي او بیا د اضمار هم مثالونه ذکر کوي. اما الحذف، هر چې حذف دی، نو فکما تقول فی المتوافقین، نو تبه په متوافقینو کې وی. دلته د متوافقینو نه مراد د تنازعی دویم صورت دی چې دواړه فعلونه د مفعول تقاضا کوي. ضربت و اکرمت زیدن، د دواړو تنازعه ده په زید کې. ضربت و اکرمت دواړه دا غواړي چې زید دا د زما لپاره مفعول جوړ شي. نو موږ د کوفي والا د نحویانو د مذهب مطابق دا زید دا د لومبي فعل معمول جوړ کو، او په دې دویم فعل کې موږ د مفعول ضمیر دا حذف ومنو. نو په اکرمتو کې ها ضمیر ولا مفعول دی او هغه محذوف دی، او دغه ضمیر راجع دی زید طرف ته.
نو اگر چې دلته ازمار قبل ذکر راځي لیکن دا صرف لفظن دی، رتبتن او حقیقتن نه دی. د تثنیه مثال لی ضربت و اکرمت الزیدین، د دواړو تنازع ده په الزیدین کې. نو دا د لومبي فعل معمول مونږ وګرځاو او په دې دویم فعل کې مونږ د مفعول ضمیر هغه حذف ومنو او هغه هما ضمیر دی. د جمع مثال لی ضربت و اکرمت الزیدین، د دواړو تنازع ده په الزیدین کې. نو دا مونږ د لومبي فعل معمول وګرځاو او په دې دویم فعل کې د مفعول ضمیر چې هغه هم دی هغه مونږ حذف ومنو. وفي المتخالفین، تبه په متخالفینو کې وي. د متخالفینو نه مراد د تنازع الفعلان دریم صورت دی چې لومبی فعل اسم ظاهر خپل فاعل جوړی او دویم فعل اسم ظاهر هغه خپل مفعول جوړی. نو ضربني و اکرمتو زیدون، د دواړو تنازع ده په زید کې. ضربه وایي چې دا دې زما لپاره فاعل شي او اکرمتو وایي چې دا دې زما لپاره مفعول جوړ شي. نو کوفي والا نحویان د زید د ضربه لپاره فاعل جوړی او په اکرمتو کې د مفعول ضمیر هغه حذف مني او هغه ها ضمیر دی. تثنیه مثال دی و ضربني و اکرمتو زیدانی، د الزیدانی د فاعل دی د ضربني لپاره او د اکرمتو مفعول هغه محذوف دی او هغه هما ضمیر دی. د جمع مثال لی و ضربني و اکرمتو الزیدون، د الزیدون د فاعل لی دو ضربني د پاره او د اکرمتو مفعول محذوف دی او هغه دی هم ضمیر. نو دا خو د حذف مثالونه وو. اوس چې کوم اولا او بهتر صورت دی مصنف د هغې مثالونه ذکر کوي. و اما الازمار فکما تقول فی المتوافقین، په ازمار کې به ته په متوافقینو کې داسې وي. د متوافقین نه مراد دغه دویم صورت دی چې دواړه تقاضا کوي د مفعول. نو مونږ به د اسم ظاهر دا د لومبي فعل مفعول ذکر کوو. د اسم ظاهر دا به مونږ د لومبي فعل دپاره مفعول جوړو او دا کم دویم فعل دی نو په دې کې به مونږ د مفعول ضمیر راوړو چې هغه به په افراد، تثنیه او جمع کې ته دغه اسم ظاهر مطابق او موافق وي. د واحد مثال لی ضربتو و اکرمته زیدن، د دواړو تنازع ده په زید کې. نو دا مونږ د ضربتو فعل لپاره مفعول وګرځاو او دا دویم کم فعل اکرمتو په دې کې مونږ د ها ضمیر راوړ او دا مونږ ذکر کړی دی. د تثنیه مثال لی ضربتو و اکرمتهما الزیدین، نو د الزیدین دا مفعول دی د ضربتو دپاره او د اکرمتهما کې مونږ هما ضمیر راوړ. و ضربتو و اکرمتهم الزیدین، الزیدین دا مفعول دی د ضربتو دپاره او د اکرمتهم کې مونږ هم ضمیر راوړ او دغه راجع دی الزیدین طرف ته. وفي المتخالفین، متخالفین مراد د تنازع الفعلان دریم صورت دی چې لومبی فعل اسم ظاهر خپل فاعل جوړول غواړي او دویم فعل خپل مفعول جوړول غواړي. د واحد مثال لی ضربني و اکرمته زیدون، نو دا زید د ضربه دپاره فاعل لی او اکرمته کې مونږ د مفعول ضمیر راوړ. ضربني و اکرمتهما الزیدانی، الزیدانی دا معمول دی د لومبي فعل او په دې دویم فعل کې مونږ هما د مفعول ضمیر راوړ او د جمع مثال و ضربني و اکرمتهم الزیدون، د الزیدون د فاعل دی د ضربني دپاره او په دې دویم فعل کې مونږ د مفعول ضمیر راوړ. ان شاء الله تعالی دا کم دریم صورت دی دا به مونږ په آینده درس کې وایو. نو د دې دویمې حصې خلاصه او حاصل دا شو کچری مونږ د کوفی والا د مذهب مطابق لومبي فعل له عمل ورکو او دویم فعل د مفعول تقاضا کوله او دا دواړه فعلونه د افعال قلوبونه نو. نو په دې دویم فعل کې بیا دو وجه جایز دي. یو وجه دا ده چې مونږ ته دې مفعول حذف کو او دویمه وجه پکې دا ده چې کومه اولا او غوره ده چې مونږ په دې کې د مفعول ضمیر راوړو او دغه ضمیر دا په افراد، تثنیه، جمع کې د اسم ظاهر مطابق او موافق وي. نو دا ته دې دویمه حصې خلاصه ده. اوس راځو مونږ ته دې عبارت ترکیب له. وأما إن أعملت الفعل الأول على مذهب الكوفيين فانظر إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل أزمرت الفاعل في الفعل الثاني. أما دا حرفي تفصيل له. إن أعملت الفعل الأول على مذهب الكوفيين دا شرط ده. فانظر فعل بفاعل أو إن كان الفعل الثاني دا بیا إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل دا بیا شرط ده أو أزمرت الفاعل في الفعل الثاني دا ولا جزاء ده. نو شرط جزا ملکر دا بیا مفعول به جوړیږي د فنظر د پاره
نو فانظر فعل اپنے فاعل اور مفعولی به سے مل کر دا بیا جزا را دو ان اعملت الفعل الاول على مذهب الكوفیین شرط پارا، لہذا دا جملہ شرطیہ دا. کما تقول فی المتوافقین ضربنی و اکرمنی زیدون. ضرب صیغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نون وقایا دا یا ضمیر دا مفعول به دی او دا زیدون دا ولا فاعل دی، لہذا دا معطوف علی دا او دا کم دویم اکرمنی دی نو دا ځان له جمله دا اکرم فعل دی نون وقایا او یا ضمیر دا مفعول به دی او هو ضمیر مستتر دا ولا فاعل دی نو دا بیا معطوف دی په دې لومبی جمله باندې. وضربنی و اکرمانی الزیدانی دا الزیدانی دا فاعل دی دو ضربنی دا پارا او دا اکرمانی فاعل دا الف ضمیر دی. وضربنی و اکرمون الزیدون ضربنی فعل بفاعل او دا الزیدون دا ولا فاعل مؤخر دی او اکرمونی کی اکرمو دا فعل بفاعل دی او دا یا ضمیر دا ولا مفعول به دی. وفي المتخالفین ضربت و اکرمنی زیدن ضربت فعل وفاعل او دا زیدن دا ولا مفعول به دی او اکرمنی اکرم فعل هو ضمیر مستتر هغه به فاعل او دا یا ولا مفعول به دی. وضربت واکرمان الزیدین ضربت فعل وفاعل او الزیدین منصوب بیای لفظا دا ولا مفعول به دی او دا اکرمانی اکرم فعل او دا الف ضمیر ولا فاعل او دا یا ضمیر دا مفعول به دی. وضربت واکرمون الزیدین ضربت فعل وفاعل الزیدین دا مفعول به دا منصوب دی بیای لفظا او دا اکرمونی اکرمو فعل بفاعل او دا یا ضمیر دا ولا مفعول به دا. وان كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من افعال القلوب جاز فيه الوجهان حذف المفعول والازمار. وان كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من افعال القلوب تدیز پوریدا شرط دی او جاز فيه الوجهان دا ولا جزا دا نو دا جمله شرطیه ده او جاز فيه الوجهان کی دا الوجهان دا فاعل دی دو جاز دا پارا او دا خبره مونږه مخکې مصنف ذکر کړی و چې کله فاعل اسم ظاهر وي وان كان الفاعل مظهرا وحد الفعل ابدا کچری فاعل اسم ظاهری نو فعل به همیشه د پاره مفرد راوړی شي نو دلته فاعل چونکه اسم ظاهر دی تثنیه راغلی ده نو دی وجینا دا فاعل دا فعل جاز دا مفرد راغلی دی. جاز فيه الوجهان حذف المفعول والازمار. حذف المفعول دا مضاف مضاف الیه دا بدل دی د وجهانینا نو څنګه چې وجهان مرفوع دی نو دسې دا مرفوع دی. دویم احتمال پدې کې دا دی چې دا حذف المفعول دا خبر دی د مبتدای محذوف د پاره یعنی احدهما حذف المفعول وثانیهما الازمار. او دریم احتمال پکې دا دی چې دا موږ منصوب وایو حذف المفعول والازمار نو دا به بیا مفعول به وي د اعنی فعل محذوف د پاره او د ازمار عطف دی په حذف المفعول پدې کې هم دغه درې وجه جایز دي چې یا بدل یا خبر دی او یا دا مفعول به ده. والثاني هو المختار. الثاني دا صفت دی د موصوف محسوب د پاره یعنی الوجه الثاني هو المختار چې دا دویمه وجه دا غوره ده او پسندیده ده. نو الثاني دا مبتدا ده مرفوع ده په ضمه تقدیری سره ځکه چې دا اسم منقوص دی او د اسم منقوص حالت رفیع هغه په ضمه تقدیری سره وي او دا هو دا مبتدا ثانی ده او المختار مرفوع بضمه لفظا دا ولا خبر ده مبتدا خبر دا بیا خبر ده د الثاني مبتدا لپاره. ليكون الملفوظ مطابقا للمراد لام جاره ده يكون فعل ناقص ده الملفوظ مرفوع بضمه لفظا دا ولا اسم ده او مطابقا للمراد دا ولا خبر ده يكون فعل ناقص ابن اسم اور خبر سے ملकर دا بیا مجرور ده لام جار لپاره او جار مجرور متعلق ده د مختار صيغه پوری. اما الحذف فكما تقول في المتوافقين دا اما دا حرف الشرط او الحذف مرفوع بضمه لفظا دا مبتدا دا متضمن معنى الشرط او فكما تقول في المتوافقين دا خبر ده او دا قائم مقام ده دو جزا. ضربت واكرمت زيدا نو ضربت فعل بفاعل او دا زيدا دا ولا مفعول به ده او دا اكرمت دا فعل بفاعل او تدي ضمیر اغا تدی مفعول به اغا محذوب ده او ها ضمیر ده. وضربت واكرمت الزيدين نو ضربت فعل بفاعل او الزيدين ده ولا مفعول به ده او دا کم اکرمت ده نو اکرمت فعل بفاعل او تدی مفعول به محذوب ده واغا هما ضمیر ده. وضربت واكرمت الزيدين ضربت فعل بفاعل الزيدين ده ولا مفعول به ده او اکرمت فعل بفاعل او تدی کم مفعول به ده واغا هم ضمیر ده واغا محذوب ده. وفي المتخالفين ضربني واكرمت زيد
ضربني دا فعل او دا یا ضمیر دا ولا مفعول به او دا زید دا ولا فاعل مؤخر دی او دا اکرمتو دا فعل به فاعل دی او دا دی مفعول ها ضمیر دی وغا محذوف دی. وضربني واكرمت الزيدان ضربني فعل بفاعل او الزيدان دا ولا فاعل مؤخر دی او اکرمت دا فعل بفاعل او تدی مفعول به هغه محذوف دی وغه هما ضمیر دی. وضربني واكرمت الزيدون دا الزيدون دا فاعل دی دو ضربني دا پارا او اکرمت فعل بفاعل او تدی مفعول محذوف دی وغه هم ضمیر دی. واما الازمار فكما تقول في المتوافقين دا اما حرف شرط دی او الازمار مرفوع بضم لفظا دا مبتدا دا او دا متضمن دا د شرط معنی دا. فكما تقول في المتوافقين دا خبر دی قائم مقام دی دو جزاء. ضربت واكرمته زيدا ضربت فعل وفاعل او دا زيدا دا ولا مفعول به دا او اكرمت فعل بفاعل او دا ها ضمیر دا ولا مفعول به دا. وضربت واكرمتهم الزيدين ضربت فعل بفاعل الزيدين دا ولا مفعول به دا او اكرمت فعل بفاعل او دا هما ضمیر دا مفعول به دا. وضربت واكرمتهم الزيدين ضربت فعل بفاعل او الزيدين دا مفعول به دا او اكرمتهم تدي اكرمتهم فعل بفاعل او دا هم ضمیر دا ولا مفعول به دا. وفي المتخالفين ضربني واكرمته زيد ضربني فعل بفاعل او دا زيد دا ولا فاعل مؤخر دی او اكرمته دا فعل فاعل او مفعول به دی. وضربني واكرمتهم الزيدان ضربني فعل بفاعل فعل او دا یا مفعول به دا او الزيدان دا ولا فاعل مؤخر دی مرفوع دی په الف سره او اكرمتهما اكرمت فعل بفاعل او دا هما ضمیر دا ولا مفعول به دی. وضربني واكرمتهم الزيدون ضربني دا فعل بفاعل او الزيدون مرفوع بواو لفظا دا ولا فاعل مؤخر دی او اكرمت فعل بفاعل او دا هم ضمیر دا ولا مفعول به دی. یو ځل بیا مونږ ته دې عبارت ترجمه ذکر کوو. مصنف فرمایي واما ان عملت الفعل الاول على مذهب الكوفيين کچری تر لومبي فعل عمل ورکی لکه څنګه چې د کوفین ولا مذهب دی نو فانظر ان كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل کچری دویم فعل د فاعل تقاضا کوله نو ازمرت الفاعل في الفعل الثاني نو تب په دویم فعل کې د فاعل ضمیر راوړي كما تقول في المتوافقين نو تب په متوافقینو کې وي مراد تدینه د تنازعي لومبي صورت دی چې دواړه فعلونه تقاضا کوي دو فاعل. ضربني واكرمني زيد ضربني واكرماني الزيدان او ضربني واكرموني الزيدون نو کومه وګورو نو په دې درې وانو مثالونو کې دا زید الزیدان او الزیدون دا معمول مونږه جوړ کړی دی د لومبي فعل لپاره او دا کم دویم فعل دی اکرم او اکرما او اکرمو په دې کې مونږه د فاعل ضمیر راوړی دی. وفي المتخالفين فمتخالفینو کې به وی تدینه مراد د تنازعي څلورم صورت دی. ضربت واكرمني زيدا وضربت واكرماني الزيدين ضربت واكرموني الزيدين نو دا زیدین او زیدینا دا معمول دی د لومبي فعل او په دې دویم فعل کې مونږه د فاعل ضمیر راوړی دی. په لومبي کې هو ضمیر دی په دې دویم کې الف ضمیر دی او په دې دریم فعل کې وو ضمیر دی. وان كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من افعال القلوب او کچری دویم فعل د مفعول تقاضا کول او دواړه فعلونه د افعال قلوب نه نو په کې به دوه وجه جایز دي د مفعول حذف او ضمیر راوړل او والثاني هو المختار خو ضمیر راوړل دا بهتر دی او غوره دی. ولی ليكون الملفوظ مطابقا للمراد دی وجنه چې ملفوظ دا د متکلم د مراد مطابق وي. وس د حذف مثالونه ذکر کوي. اما الحذف فكما تقول في المتوافقين دلته د متوافقینو نه مراد د تنازعي دویم صورت دی چې دواړه تقاضا کوي د مفعول. ضربت واكرمت زيدا ضربت واكرمت الزيدين ضربت واكرمت الزيدين په دې درې وړو مثالونو کې دا زید زیدین او زیدین دا مفعول دی د لومبي فعل لپاره او د دویم کم فعل له اکرمتو نو تدې مفعول د محذوف دی. په لومبي مثال کې ها دی په دویم کې هما دی او په دې دریم کې هم دی. وفي المتخالفين د متخالفین نه مراد د تنازعي دریم صورت دی. ضربني واكرمت زيد وضربني واكرمت الزيدان او ضربني واكرمت الزيدون نو دلته دا زیدون الزیدان او الزیدون دا معمول دی یعنی فاعل دی دو لومبي فعل لپاره او د دویم فعل یعنی اکرمتو مفعول محذوف دی. په لومبي مثال کې ها دی په دویم کې هما دی او په دې دریم کې هم دی. واما الازمار تدې ځینه د ازمار مثالونه ذکر کوي. واما الازمار فكما تقول في المتوافقين
ضربت واکرمته زیدا وضربت واکرمتهم الزیدین او ضربت واکرمتهم الزیدین. نو دلته دا زیدن الزیدین او الزیدین دا مفعول دی د لومبي فعل او د دویم فعل کم مفعول دی نو هغه ذکر کړی دی. لومبي مثال کې ها دی، په دویم کې هما دی او په دریم کې هم دی. وفي المتخالفین ضربني واکرمته زید وضربني واکرمتهم الزیدان وضربني واکرمتهم الزیدون. نو په لومبي مثال کې زید، په دویم مثال کې الزیدان او په دریم مثال کې الزیدون دا فاعل دی او دا دویم کم فعل دی. نو په لومبي مثال کې دا ها ضمیر ته دی مفعول دی، په دې دویم کې هما دی او په دې دریم کې هم دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.